أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب دا کتاب نشته پدې کې تشک لا ریب فيه پدې کتاب کې هدى للمتقين او دا هدایت تا او خلقو دې پرا چې اغا الله نه ډریدون کې دي متقین دي ډریږي سورۃ البقره نو ما یا د دې وجوهات د دې فضیلت او خصوصا د دې لاس آیتونه چې هغه حدیثو کې ډېر فضیلت روغله ده هغه مونږ تفصیلی خبره کړې و نن دی سورۃ البقره پہلا آیات ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا دوا آیتونه په دې باندې خبره کو نو دا کې ټولو نه پہلا الف لام میم دته لشي قران ژبه کې چې حروف مقطعات او دې بری کې دا خبره دو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یا داسې صفا خبره چې د دې موږ ایوا خاص معنا وکړو یا دې خاص ایوا ترجمه وکړو یا دې خاص یو مطلب بیان کو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا صحیح مرفوع انداسې دې ذکر نظر شوا بل دې مفسرینو مختلفی معنی او قصد دي چې به الف نه لام مراد لام نه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مراد میم نه محمد صلی الله علیه وسلم مراد یا دا د الله پاک دین دی الله پاک صفاتین امیدی یعنی دا مخفف دي چې الف تا اوس دین دی الله ارفعت خبره دو لام دا د الله لطافت خبره دو دا رنگی میم دا دین دی الله پاک مجید دا سی وغیرہ مختلف چې څومره صفات دي بزرګي دا صفات دي دا غرانګي خو لیکن دا معنی چې مفسرینو کړی دي دا تشخیص اذهان دی پر دی د خلکو توجه دی پر دی لیکن قطعی معنا د دې نشته دا ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات تلاوت کړل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین نو ابو یاسر ابن اخطب دا خپل گروپ سره روان و يهوديو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې دا آیات کله وردال بیا غانه بعد گروپ سره خدا په تیر شوال خپل ورور ته رغلال اغه ته وی چې مو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نن داسې خبره وردله اغه ته شاه تو په خپل غژونو اوریدلې وی چې او په خپل غژو مې اوریدلې دو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې تو دا فرمایلی دي چې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چاو نو بیا غوروري تو فرمایل چې یا رسول الله پهله خو تورات کتاب نازل شو دا انجیل نازل شو دا زبور نازل شو دا نور ډېر کتابونه دي کنه 400 کتابونه ولې دي باغې کې 104 کتابونه مشهور دي بیا درې څلور کتابونه هغه خو ډېر مشهور دي لکه قران مجید شو تورات شو زبور شو انجیل شو د موسی علیه السلام صحیفه شوې د ابراهیم علیه السلام صحیفه شوې او هغه ها آسماني کتابونه وو کې خدا خبره نه و د کې دا خبره شته او د دې خبره مطلب څه ده نو دی به تو فرمایل چې الف نه مراد مطلب دا یو او لام نه مراد 30 میم نه مراد چې دا 40 او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې د ته چې کوم قران خبره کوي کې دا خبره چې دوی د مطلب دادا چې د قران مجید یا د تو د کوم نو دین چې دا د دې صرف 71 سال عمر ده او بیا ته چې نور هنده سه الفاظ تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چاو الف لام را او وی چې الف نه 1 مراد او لام نه 30 مراد را نه 200 مراد وی چې دا خو په مخ ستریږي بهرحال چوټه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړل نو ټوټل حساب چې دی ولګوال دی وی چې
ټوټل 705 سال یعنی د اسلام بو 705 سال عمر وي خو لیکن دا ټول خبرې چې وی دي د اصل مقصد چې دا الله د الله رسول ته پاته دو اصل چې د دې څه مقصد دا د راز خبره دو نه دی منا ته خاص چې وا منا کتی کې دا نشي کوله ها مفسرینو مختلفه معنی کړي الله اعلم بمراده دا سي جلال الدین سیوطی رحمت الله تفسیر جلالین کې کړي دي مختلف معنی کړي دي ولیکن قطعی معنا د حروف مقطعات نشي کوله بل دا چې حروف المقطعات یو ټکه هر ولدا څنګه چې قاف یا صاد نو دوا هر ولیدي درې هر ولیدي څلور هر ولیدي پنځه سه حروف مقطعات ټکر ولیدي کاف ها یا عین صاد دا پنځه زوتین در ولی خو دې مطلب څه دا الله دې الله رسول ته پاته دو نو بهرحال دغه خلکو چې کله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا سوي به ورستو وی چې پهله وی چې 71 سال دی دین عمر دا بیا وی چې دا خو ډیر زیات شول دا دی دین عمر دا د مرستر دین دا د مونږ بچو کې معنی لري دا به څنګه پهله وی نو حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب یعنی قران مجید لا ریب فیه پهله صفت بیان کال چې په دې قران کې هیڅ شک شوبه نشته وړي کاونته شک هم په قران کې نشته قران برحق تا او دویم صفت هدل للمتقین چې دا قران چې دا د متقین خلقو د پرا دا هدایت تا چې کوم سړی ډریږي الانا تقوادار وي زون بچکی ګنانا به دې پر دا قران چې دا بخمخه دي ته هدایت شي نزيد علاج قران کې نشته دا څومره چې دا يهوديونو تار څه پاتوا يهوديون چې مکه کې مدینه کې ارتل کنه دره کېدل اگر ولی مقصد اصل دی ته نن چې د کوم يهوديونو دا خبره شروع کړي چې به د عرب چې دی دا موږ اصل ملک ته او ګریټر اسرائیل به جوړو دا درویغي دا چې کومه د نقشې جوړې کړي دا ټولې درویغ دي د ابتدا داسې شوی وا چې د کتابونو کې دا خبره ولې وی چې اخیری نبی برسی او د توسي ورور برسی هغه به غي سره مو داسې کلام توس په ایمان پروړای بیا چې کله کومه توبه په یمن کې تیر شوال هغه نه بعد به د روغل مدینه ته قبيله بنو نذیر قبيله بنو قینقاع د دې وجود بیا مدینه ته ورغله مدینه ته د خاص دی وجر ولیو چې اخیری پیغمبر چې کله روشي به موږ په غیمتي ایمان اړو او دا وی چې پیله نه موږ غزو کې دراو پیله نه موږ ته مضبوط وو بیا به موږ ایمان ترورو ولیکن ورستو به زد وکړل په دې منته چې به دا خو بنی اسماعیل کې رغلل موږ خو بنی اسرائیل یو ویل چې څومره انبیاء تل دا په بنی اسرائیلو کې تل نبی علیہ السلام بنی اسماعیلو کې رغلل به ورستو زد وکړل به نه ومنله او قران نه ومنل نو الله پاک بیا قران باندې چې د څومره شبهات وو دا غرانګي ابو یاسر ابن اخطب چې کوم خبره وکړلې چې دا یا 71 سال لا یا دا نزیوت تا نو الله پاک دا آیتونه نازل کړل چې ذالک الکتاب لا ریب فی په دې قران کې هیڅ شک شبهه نشته دا هدل للمتقین او دا د متقین خلکو د پرا راهنمایي ذریعہ دو هدایت ذریعہ دو بل شک ریب وړي کې مونته شک ته لیکي یعنی قران مجید چې دا د کې هیڅ شک نشته ایوا خبره بل مسله دادو چې قران ک یو د آیات ته قران وی یا دوا آیتونه د قران وی یا درې آیتونه د قران وی چې چته کې هوی هغه ته قران یای ک یو آیات ته قران وی ک دوا آیتونه د قران وی ک درې آیتونه د قران وی ک یو سورته ته قران وی هغه ته قران یای کاغه تو اخبار کې ولیدال کاغه تو رساله کې ولیدال کاغه تو چته هم ولیدال نو هغه ته بو ته قران یا هغه منته بو د قران اطلاق کیږي دی وجنه قران بلجو کې فرمایلی دي چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا چې کله چې تاسو باندې قران تلاوت کیږي به غور سره اورئ او خدا غرانګي بلجو کې ها قران ذکر کړه دا چې واذا قرئ القرآن فاستعذ بالله چې ته کور نو لته اطلاق پښو حالانکه هغه ایتونه خاص المنځ کې څو ایتونه لکه څو سورته لکه ایوا مسله دویمه مسله دا چې قران چې څنګه دا قران دا
پورا قرآن ته قرآن ویل کېږي، یو آیات ته قرآن ویل کېږي، دو آیتو ته قرآن ویل کېږي. دغه رنګې دا یو آیات چې ته لیکلي، که دوه آیتونه هم لیکلي، که یو سورت هم لیکلي، که څه شي کې هم وي، که په رسالې کې وي، که په اخبار کې وي، که چې ته څه کلام کې وي، نو هغه ځو کې چې ته کله آیات ټچ کای هغې دپاره د تو طهارت لازمي ده. داسې نه ده چې ته وایې چې زه قرآن ټچ کوم، یو آیات ټچ کوم، اوس د زه بې اوداسه. نه، لا یمسه الا المطهرون. دا قرآن سورت واقعه کې ذکر کړی دی چې بھئی دا قرآن چې کله ته ټچ کای بیا به هغې دپاره د تو طهارت لازمي ده چې ته اوداس کوي. هغې بیا خاص مطلب دا نه ده چې صرف قرآن روښلی بیا اوداس وکړه، نور اخبار کې بیا اخبار باندې ګوته تیرایي یا کتاب کې چې د تیرایي تو دا اوداس نه وي، چې څه شي کې هم وي بهرحال قرآن ته بو یای. هدل للمتقین، هدایت ته متقینو خلقو دی پرا، تقوادار خلقو دی پرا. تقوادار هغه خلق دي چې الله نه ډریدونکي. خو علماو درې درجې د تقوی ذکر کړي دي، چې د تقوی د الله نه ډریدنې او ګناه نه بچ کېدنې خپلې درجې دي. یوه درجه دا ده چې ته بالکل کفر نه او شرک نه دی نه بیزاره شي، کفر اختیار نه کې، شرک اثاره ونه کې، پوخ مسلمان شي. کفر شرک نه ځون باج کې باز داته غټه تقوا دی اختیار کړه، غټ ته ځون باج کړه. دویم دا چې اتقاء المعاصی، چې ته ګناهونو نه ځون باج کې. داسې ګناهونه دي چې هغه غټ ګناهونه دي، کبیره دي، هغه نه ځون باج کې. که صغیره دي هغه نه ځون باج کې. شراب شل ګناه کبیره دو، سود خوړل ګناه کبیره دو، رشوت خوړل دغه رنګې. نو غټ د بل حق خوړل دا ټول ګناه کبیره دي. دغه رنګې یوه وړوکې ګناه چې ته بار بار کای، یا زه بار بار کوم، یا موږ نه بار بار کیږي، اگر چې هغه وړوکې ګناه وي خو لیکن بار بار چې موږ نه کیږي، بار بار په هغې باندې موږ اصرار کوو، بیا هغه کنورټ شي کبیره ګناه ته. نو دویمه درجه دا چې ته کبیره او صغیره دواړو قسمه ګناهونو نه څوکې ځون باچ کړي. او دغه رنګې دریمه درجه هغه چې بالکل شک و شبهات کې تو اچوي، جایز ناجایز او مکروه تحریمی تنزیهی یا د مروت خلاف داسې چار وي، نو هغې نه ځون بچ کول، وړوکو معمولي لغزشونو نه ځون بچ کول، دا دریمه درجه ده. چې به داسې خلک وي، قرآن بیا هغو خلکو دپاره هدایت ته او د رهنمایۍ ذریعه ده. وننزل من القرآن، چې قرآن الله یې چې موږ نزل کړه ده، چې دا د مسلمانانو دپاره رحمت ته او شفا ده. ولا یزید الظالمین الا خساره، خو لیکن کفر کوونکو شرک کوونکو دپاره هغو دپاره دا څه ده، دا خساره ده. نو بیا به ته تقواداره وي. چپا ته وکړه چې تقوا څه شه ده، چې تقوا دا ده چې یو زوی ده ته روانې پکې کډې دي، غنې دي. اوس ته څه وکړې، اوس ته په هغه غنو په کډو نه داسې ځون راوباسې چې د تو دا خط چې دا دې ته یې غنې منې سره دا ونه لګي. دا تقوا ده، داسې ځون پاک کړي. او دغه رنګې نبي علیه الصلاة والسلام حضرت عایشه رضی الله عنها ته وفرمیل چې یا عایشه ایکی محکرات الذنوب، یہ شی زون باچ کا او وړوکي ګناهونه چې دي دا نه زون باچ کا. نو دا ته تقوا یلی شي چې ته ګناهونو نه پاک وي. دا تقوا نه دو چې د موږ څرنګې موږ خو صرف دومره تقوا دو چې تا مولي صاحب غلطه خبره وکړله بیا دا تقوا دار شي، مولي صاحب داسې عجیبه خبره وکړه بیا دا تقوا دار شي، یا چې ته بل چاته ته خبره دی وکړله معمولي خبرو باندې تقوا شي چې هغه کې مو ته د خپله فایده وي، کنې هغه نه علاوه هسې بیا تقوی مقوی نشته ده. نو دې وجې نه تقوا په هر شي کې دو. نو متقي چې کوم سړی وي څرنګې وي هغې مخکې تعریف الروان ده، صفات الروان دي، په هغې به مختصر خبره کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.